مینا یو داسې جذبه ده چې د وخت تیریدو سره نور هم تازه کیږي. احساس لرونکي انسان همیشه خپل مینا دنیا ته د ثابتولو هڅې کوي. د کومې ژوندۍ مثال چې باچا زرین المعروف پاکستان بابا دی، څوک چې د یو سل څلېرویشت کالو باوجود د خپل خوږ وطن پاکستان سره په لوی کچ مینه لري. پاکستان بابا هغه غازی دی څوک چې په تیر وختونو کې د ملک لپاره جنګېدلی او د ملک د دفاع لپاره یې بې مثاله قربانۍ ورکړي. کله چې هم د اګست میاشت راشي نو پاکستان بابا د قومي جنډې نه جامې جوړې کړي او د خپل وجود ښایست یې کړي او د وطن سره د مینې یووالي او عام ولس ته د پاکستان د حاصلولو تاریخ بیانوي. کله نه چې 14 اګست شروع شي نو پاکستان بابا کپړې اچولي او سحر راځي او د پاکستان متعلق د خلکو سره خبرې اترې کوي او د پاکستان بیانوي. د 1965 جنګ کې کومې قربانۍ ورکړي دي د هغې متعلق پاکستان بابا خلکو ته خبرې ورکوي، خبرداری ورکوي. بابا موږ له دا سبق راکړو چې په دې ورځ باندې موږ قربانۍ ورکړي دي د پاکستان د آزادېدو دپاره او د بابا دا د زړه ارمان دی چې په دې کې د پاکستان ټول خلک د پاکستان ټول وګړي دا خوشحاله او ښاده او آبادي. د پاکستان بابا وینا د کچری په وطن بد وخت راغی نو هغه به د پاک پو سره پوره ملاتړ کوي. زه به جنګېږم، زه به ورسره ښه جنګېږم به. زما موټر منډه نه شم کولی، تښتېدی نه شم. د تېغ څخه مرم به خو موټر کې به مرم، خو کوم به ورته جګړه. پاکستان ته مشرانو ته سوال کوم چې موږ مسلمانان یو، د ملک خدمت موږ له پکار دی چې د خپل وطن خدمت وکړو. چې نه د خپل وطن رانو، خپل وطن نه رانو، د دې وطن خدمت پکار دی. د پاکستان لپاره مې دا ارمان دی چې په پاکستان کې موږ مسلمانان یو، الله به داسې کلمه دي چې د الله قانون پکې راشي. د پاکستان بابا د ملک سره بې کچه مینه دا خبره په ډاګه کوي چې د پاکستان جوړولو لپاره زموږ مشرانو لوی قربانۍ ورکړي، باید چې نوې نسل یې قدر وکړي. باچا زرین المعروف پاکستان بابا هر کال 14 اګست په ښه شان مانځي او دا د ژوند د ټولو نه یو لویه خوش قسمتي ګڼي. عمران دریاب، خیبر نیوز، مالکان.